مراحلو تنقید اعتراضات دا چا کړي سوشل میډیا او یا مطلب د موست کلوزست پیپل چې ما ته څومره نږدې هغه خلک ماته یا به سوشل جناب فیسبوک نه یاره داسې فیسبوک یوټیوب ځان دپاره کړی دی که نه عوامو ته به څه فایده ورکوي د عوامو خدمت نیت رالی میډیا ته که نه او تاسو د چا نه نه د پښتنو په نسبت پښتانه هم ډېر زیات قابل دي خو په دې ټیکنیکل شیزونو کې او په دې رالی میډیا ته یاره داسې نه ده میډیا د چا نه انسپایر شوې الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ملګرو محمد فیاض عجز د عجز ټي وي نه بیا مخاطب شي وپیره نن را سره هغه معروف شخصیت دی جناب چې تاسو به ډېر ښه پیژنئ او ډېر زیات کتونکي دي ډېر زیات مینهوالي دي چې احسان دانش صاحب دی او طارق شاه صاحب دی نو ورځو به د دوی په اړه باندې د دوی د ژوند په اړه د دې حالات به تاسو ته ښایو اول خو درته پروګرام کې هرکلی وایو السلام علیکم ډېر زیاته مننه وعلیکم السلام فیاض بھائی ستاسو ډېر زیاته مشکور چې تاسو راغلی په دې لنډ ټنګ وخت کې زموږ د دې جوګه وګڼو چې مطلب موږ ستاسو سره خپل هغه تعارف وکړو انټرویو در سره وکړو که نه دا زموږ لپاره یو ډېر د اعزاز خبره ده چې تاسو دونه تکلیف وکړو بیا چې کوم دی راغلی او تاسو ته پته نن سبا د مصروفیاتو وخت دی که نه ژوند دی نو بس دغه زما تعارف دی چې احسان دانش مې نوم دی او خپل نوم یې احسان الله دی او احسان دانش په نوم باندې مې دغه سوشل میډیا باندې یو ټکه پکه کار کوو فیسبوک پیج دی او تعارف دا دی چې مطلب زه د باجوړ سره موږ تعلق ساتو او باجوړ کې بیا د ښار ډګري کالج سره اوسېږو ډېر خلک ماشاءالله پیژني تاسو خپل تعارف هم وکړو یا طارق شاه صاحب تاسو خپل تعارف وکړئ کتونکو سره فیاض صاحب اول خو تاسو ته ډېره زیاته شکریا ډېره زیاته مننه چې تاسو زموږ دې جونګړې ته تشریف راوړو په دې لنډ تنګ وخت کې او ستاسو د ټیم هم خاص کر ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې تاسو راغلی دلته کې ډېره زیاته مننه زما خو مختصر شان تعارف دا دی چې زما طارق شاه نوم دی یا طارق شاه مطلب دغه زمونږ دغه دی او بل دلته کې د باجوړ سره تعلق ساتو دغه ډیګري کالج سره څنګه چې سما او احسان کلیوال یو او ډېر نږدې ملګري یو نو بس دغه زمونږ شارټ شان تعارف دی او د سوشل میډیا سره سره زمونږ د سبقونو هلې ځلې هم د پېښور پوهنتون کې روانې دي ښه جي احسان دانش صاحب به راته دا ووایي چې میډیا ته کله راغې یاره میډیا ته خو زه تقریبا اول ورځ مې په خپله باندې حساب کاوه که نه زه یوټیوب چینل ته لاړم هغه اباوټ ته لاړم که نه نو جون 2020 کې که نه تقریبا بیا پې ما حساب وکړو نو یوه میاشت کم که نه مطلب 3 کاله زما د سوشل میډیا وشو چې زه راغلی یم دغه وجه څه وجې ولې راغلی میډیا ته یاره داسې نه ده میډیا د چا نه انسپایر شوې څه وجوهات یاره داسې حساب دی که نه چې میډیا ته خو زه په دې نیت نه یم راغلی چې دا لکه هغه ټایم کې موږ په دې پوهېدلو نه چې دا میډیا ده که نه میډیا نه ده صرف موږ دې لپاره راغلو چې څنګه چې طارق به ویل چې مطلب موږ به ویډیوګانې کتلې دي موټیویشنل سپیکر چې څونه موږ کتل هغه به وایي چې تاسو دا ویډیوګانې تاسو ځان خپل پروفایل جوړ کړئ او هغه کې خپل اکټیویټي چې د ژوند څه کوئ روان فیوچر د سوشل میډیا دی نو بس په دغه لړ کې به ما هم بس یو ملګري راله یوټیوب چینل جوړ کو او زه په خپله په دې نه پوهېږم چې یوټیوب څنګه جوړېږي یوټیوب چینل څنګه جوړېږي که نه موبایل هم را سره نه بس یو ملګري راله یوټیوب چینل جوړ کو او بس بیا داسې وشوله چې دغه و بس هغه مطلب مې ویډیوګانې ټکه پکه ویډیوګانې مې جوړولې بیا مې دغه هم جوړ کړو دا څه ورته وایي دا فیسبوک پیج مې جوړ کړو او فیسبوک پیج کې داسې وشوله چې مطلب هغه پیج د طارق بھائی لږ شانتې مسله پکې زه خو په هغه باندې نه پوهېدلم د طارق راته ویې ویل چې دا پیج خو داسې ده چې دغه دی دا ټیک نه دی او زه د بل پیج جوړوم نو بیا هله دې بل پیج جوړ کړو تقریبا د نن 3 کاله مخکې خبره ده زه په خپله د ټیکنیکل په دې شیزونو نه پوهېدلم پنجابیان زموږ نه د پښتنو په نسبت پښتانه هم ډېر زیات قابل دي او په دې ټیکنیکل شیزونو کې او په دې فیوچر پلانینګ په دې شیزونو کې ډېر زیات قابل دي که نه نو هغو به دا خبرې کولې چې تاسو راشي ما موټیویشنل ویډیو کتل که نه نو بس په دې وجه باندې بس هم سوشل میډیا ته رالم دغه نه خو به شوق هم بس په دغه وجه باندې رالم طارق شاه صاحب ته به زه دا ووایم چې زه د دوی خو دغه تاسو څنګه پیسو په نیت راغلی میډیا ته که نه او تاسو د چا نه انسپایر شوې یاره زه به تا ته مختصر خبره دا وکړم منې لکه دا زما کنسپټ بالکل نه چې یا به دې نه څه پیسې ګټلې کېږي یا مطلب دې کې به څه پیسې وي مطلب مال داسې خلک دې خبرې کوي او بس ځانه لګیا دي او انسپایریشن خبره چې دا څنګه وکړله نو مطلب دې نه مخکې ما یو ملګري ته ویل چې انسپایر شوي د چا نه هم نه از یو دغه و که نه مطلب څنګه چې دوی ویل چې یاره موږ چې په سوشل میډیا باندې سړی خپل پروفایل جوړ کړي او مطلب هغه باندې خپلې خبرې وکړي او د ملګرو سره یو میسج شریک کړي یو خبره وکړي او د هغې د وجې چېرته څه فایده وشي په دغه نیت باندې خدای شته چې راغلی وم او دا مطلب داسې و چې مطلب یو خپل پرسنلی زما انتهایی ډېر زیات شوق ما ویل مطلب سوشل میډیا ده بل دویمه خبر دا ده چې لکه مخکې که تا ته کتلي سوشل میډیا نه مخکې دا قیسې نه وي دا قیسې داسې نه وي چې لکه د یو کس اواز اوچتول شو هغه په الکترونیک غټه میډیا وه چې کومه جیونیز والا شو مطلب دا نور غټ چینلې چې کومې دي
دا یو ایزي اپروچ د هر چا لپاره چې مطلب څه قسم مسله راځي یا څه دغه راځي کنه هغه سوشل میډیا باندې خلکو ته وړاندې کا او په هغه باندې خلکو نه مشورې واغستې شي دا غي سره یو بل میسج شریک کړي شي کنه نو مطلب په دغه نیت باندې خپل یو پرسنلی ډیر زیات شوق یو ځی ته چکر باندې ولته څه لګي ویډیوګان وغیرہ کړي هغه مې اپلوډ کړی په غیر خر ریسپانس ملاو شو دیو جمال راشي فیسبوک پیج کولاوګه بس هغه باندې بیا مخکې بس رو وړاندې تلو بس بیا به آسان شو دا قصه آیا احسان دانش صاحب پیج د ځان لپاره کړی دی کنه عوامو ته به څه فائدہ ورکوي د عوامو خدمت به پکې کوي یاره زه به تاسو ته دونه وایم کنه چې مطلب پرسنلی چې ته خپل ځان لپاره سوچ کې کنه د سوشل هر کاری کله تر خپل ذاتی سوچ کې کنه الله پاک تعالی کامیابی نه درکوي کنه لکه زه تاسو ګور مونږ ډیر داسې مسلې را چې هغه باره کې مونږ واس پورته کو څنګه چې دغه نه مخکې انټرویو نه مخکې ملګری ویل یو موضوع لکه مطلب هغه یو جنۍ وکنه هغه خپل باندې ماشومه وه د هغې د کینسر مسله وکنه لکه دا موجوده خبره ته کومه هغه باندې مونږ ویډیو وکړل چې په هغه باندې مونږ ویډیو وکړل تقریبا 3 میلیون کسانو وکتله چې 3 میلیون کسانو وکتل هغه واس پورته شو خلکو سره مدد مونږ ته خپل باندې تقریبا د وسه پر رنګونه راځي یا ماشومې څه چلو شو نو د دې نه بل غټه سعادت خبر نشي چې الله پاک مونږ له دومره دغه راکړي په خپل ویډیوګانو کې مونږ یو قسم دا یو نعمت دی کنه نو مونږ کوشش کوو چې د خلکو د خیر ښېګړې لپاره څه نه څه کارونه وکړو ځکه چې یوازې د ځان لپاره چې ته چې لګوي کنه نو هغه انسان بیا الله پاک ولا کامیابي نه ورکوي ارننګ څومره کوي جناب فیسبوک نه یاره داسې فیسبوک یوټیوب یاره داسې زه خو ته دغه مطلب هغه ریل فیګر خو ځکه نشو ویلی چې دا سوشل میډیا داسې دغه دی کنه چې مطلب ته چې کله اپ ډاون پکې راځي د دې داسې سپیسیفیک فیګر نه معلوم چې مطلب 2 روپۍ راځي کنه کله اوس مطلب ستا یو منت دی کنه پاکستان ویډیوګانې خلاړې وایرل شولې مطلب یوازې ویډیوګانې باندې ویورشپ هم نه دی چې ستا ویډیو خلک پوره وګوري د اخره پورې هغه مطلب هغه په حساب باندې ته ارننګ ملاویږي نو داسې دی چې زمونږ یو قسم د سټوډنټان استو او زه په خپل باندې مطلب دونه ارننګ کوم چې زه په خپل ځان چې کوم د څه نه څه ساتلی شم او کور ته چې کوم د سړی محتاج نه طارق شاه به راته دا ووایي تاسو دا دواړه نږدې دومره یو بل سره ستاسو څه فرینډشپ دی ستاسو څه رشته داري ده څه حساب کتاب دی د ټول ناول خو فیاض صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه چې مطلب تاسو دنه مخکې راغلي وای لګی تقریبا زه 2019 2019 کې راغلم بیا را پسې 2020 کې غالبا راغی نو مطلب هغه ټیم کې سیستم داسې و چې زه دنه خو مخکې رالم خو مسلې دا وشولې چې احسان صاحب یو خبره واولي ده چې هغه خلکو د خبرو ځان سره وینه وړو او زه د خلکو خبرو ځان سره وړم زه ډیر زیات ډیموټیویټ شوم لکه مطلب داسې نه و چې لکه دینه مخکې یو ملګري ته ما وویل داسې وخت پکې راغلی چې ما د خپل ملګرو وویل چې یاره بس یا به د سوشل میډیا او یا مطلب د موسٹ کلوزست پیپل چې ما ته څومره نږدې هغه خلکو ماته یا به سوشل میډیا یا به د خلکو مینه ده کورونه ورته تاسو وایي هغه هم ټیک ده کتره زامن ورته وایي هغه هم ټیک ده خو مطلب په حقیقت کې ما دا ډېر زیات نږدې ملګري ښه جي احسان به راته ده ووایي احسان دانش صاحب چې یاره تاسو کله ابتدایي مراحلو تنقید اعتراضات دا چا کړي کنه او کم تنقید به کو تنقید برای اصلاح به کولو کنه داسې ډیموټیویټ کولی به یاره زه به تاسو ته دونه وم کنه چې تنقید برای اصلاح چې شول مطلب بیا خو دا تنقید نه شو خیال چې مطلب بیا ستا د موټیویټ کولو کوشش کوي کنه نو داسې ده چې تنقید برای اصلاح خو هیچا هم نه راکلي کنه مطلب داسې اوس طارق د دې سره میلاو شو مال یاره دې زمانه مخکې ویډیوګانې شروع کړې ما چې زه څه چل کوم واحد ما ته دا طارق میلاو شوی و کنه زمونږ په دې ایریا کې چې دې ما به چې ویډیو کوله دې ته الریډي پته مو دا زمانه سینیر دی اوس هم دی په هغه ټایم کې مې دا زمانه مخکې راغلی کنه ته الریډي پته مو چې مطلب دا لک په الحال چې دا ویډیوګانې کې دا دومره لکه ښې نه کوي خو بیا ما ته دې داسې نه وي چې ته دا ویډیوګانې کې موټیویټ کولی مې کوه کنه نور ملګري چې څونه مطلب کسانو هغه ما ته وایي چې تا ځان څه اوزګار ښه جوړ کړی دی چا به ته ویل مطلب داسې اوس ګډې بځې په لاره روانې دي کنه نو چا به ورته ویل یاره په دې باندې ویډیو ولې نه کوې کنه بیا به داسې کار وشي چې مطلب دغه به دا زه به چې کله د نورو کسانو سره چا سره میلاو شوم ما ته یو کس وایي مړه وایي ته دا څه دا ویډیوګانې کې اوس به کېدای شي هغه کس ویډیو ما ګورم که نه ما ته وایي یاره مال ولې څه چل دی مال دا نور خلک چې مال خو د اسمان نه دي راکوشي وي نو ما ته هغه څه وایي هغه د اسمان نه دي راکوشي خو هغه سره چې کوم علم دی هغه اوس د اسمان نه راکوشي وی که نه مال کېدای شي دا پوهېږي دا خبره خو صحیح ده کنه نو بیا ما ته د طارق ویل ما ته ویل دیم یو ورځ ما ته ویل یاره وایي داسې کار دی چې په باجوړ کې ما ته ویل دا خبره ځکه ودي چې کوم زموږ په ورال علاقو کې دی خو موږ زموږ د پښتنو په معاشره کې بیا چې زموږ باجوړ کې خاص کر د سوشل میډیا چا لکه مطلب ډېره زیاته کم وکنه دی به ما ته ویل کنه چې دلته چې کوم د یوټیوبر جوړېدل ډېر زیات مشکل دي دی ما ته په ژوند کې داسې نه ویل چې دا لکه مطلب یا به کوه یا مه کوه کنه لکه مطلب دې ما ته کوه او لکه داسې راته نه ویل چې مه کوه او په دغه ټایم کې ماته داسې نه ویل چې دا کار مه کوه خو دې ما تاسې ویل یاره ما خبره کول دې ما ته چې داسې مطلب دلته په دې معاشره کې یوټیوبر جوړېدل ډېر زیات مشکل دي زه یو خبره کوم
په باجوړ کې چې کوم ټیلنټ دی که نه او کوم ټیلنټډ پرسن دی یاره به انتهایی ډېر دي خو اصل کې میډیا هغوی له لکه هغه برتري ورنه کړه هغه او بل خدای شته که زه راځم میډیا ته زما یو بل ملګری راځي نو غټه مسله دا ده چې هغه ډیموټیویټ کېږي زه خبره کومه د طارق اگر چې دور د سوشل میډیا دی د طارق په هغه ټایم کې دا مطلب نو چې ته یوټیوبر نشي جوړېدلی زما پورې مختص کلی نه و خو د دې مطلب دا چې دوی په خپله باندې دا څه پیس کړل دا څه موږ ولیدل که نه چې مطلب خلکو په قسمه قسمه خبرې کولې مطلب د کور نه مسلې وي که نه سبا خبرداره چې په سبا خبرو موږ ته د کور نه مسلې وي ما حتی دا چې ما ته په یو ځل مطلب په کور کې مې چېرې د سوشل میډیا چې څوک کوي که نه لکه د هغو سره ډېرې زیاتې روپۍ ورسوي بیا هغو د روپو په وجه باندې فیمس وي لکه ته چې دا څه شی کوې نو مطلب ستا سره نو روپۍ شتې او لکه ډېرې د کور طرف نه چې کوم دی زه په خپله باندې اول نیمه سپورټ شوی که نه زموږ یو کنسپټ دا جوړ شوی زموږ په معاشره کې که نه چېرې یو مالداره کس چې کوم دی د مالداره بچی به مخکې تللی شي سوچ دا جوړ شوی دی